راغلو مشرانو زموږ د علاقې ستړي خلکو، زموږ د علاقې ځپلي خلکو، زموږ د علاقې هر وخت مسالو سره مخامخ شوي خلکو، ټولو ته اسلامي طریقې سره سلام یم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټولو نه زوري خبره دا دی چې نن عمومان کې ایم پی صاحب هم راغلی ناست دی، او زه غواړم هم چې د ایمو خبرې هم د هغو خلکو ته ورسېږي چې کوم خلک زموږ د علاقې نمایندګي کوي، کوم خلک چې زموږ د علاقې د خلکو یا زموږ د خاورې نمایندګي کوي، که هغه په پړچینور کې ډي سي دی، که هغه په لوور کې ناست ای سي دی، که تحصیلدار دی، او که زموږ په قوم کې ناست شملور دی. هر هغه مسله چې قوم ته پېښېږي هغه نه د قوم مشر خبر وي، هر هغه مسله چې خلکو ته پېښېږي، جنسي ته پېښېږي، د هغه ډي سي ای سي هغه نه خبر وي. هر فیصله چې هغه په قانونو کې د کلونو نه روانې هغه نه ایمنې خبر وي، هغه نه پارلیمنټ او سینیټ خبر وي. هر هغه مسله چې د مو په علاقې کې کلونه بدي پکېږي، جیلونه په تېرېږي، جرګې پکېږي، توانونه پکېږي، مړی پکېږي، پرژلې پکېږي، په مسجد کې ملاونه خبر وي، په علاقې کې شملوار افسر هارونه خبر وي، ځوانونه خبر وي، خو د مسالې حل نه راوځي. که په جیلونو کې دله په کور وای چې دا حل شوی وای، که په بدیو په کور وای تاسو وډزولو په کور وای حل شوی وای، که په توانونو په جرګو په کور وای حل شوی وای. او په د علاقې کې ناست تکړه افسران دي چې د دوی د شعور نه، د دوی د قبلیت نه، د دوی د زیات تعلیم نه دوی سرونه ګنجي شوي دي، خو دوی کې د مسالې د حل کونې یو جز هم نه نظر ته نه رسي. نه د هر یوې علاقې مسالې نه هر یو سړی خبرې، خو سره کوم ضروري دا دی چې دلچسپي چوک نه خلي، ایتو سړی ته چوک سړی نه نه ای، ایتو مسالې ته چوک مسالې نه نه ای، ایتو پرژل ته چوک پرژل نه نه ای، ایتو کمی مستقبل ته چوک مستقبل نه نه ای. او د خدای قدرت چې کوم ټیم کې په کورمي باندې مشکل رسیدي مو ایمنې صاحب عمرې کی ضروري صرف تو نه دي خلکو پښتنه کوي، ولکه دینه خدای دا پښتنه وکړي چې ته دې کولو مراوکه کوه نه کړه. تاسو ته ټول ته مدای ایم پی صاحب نوسته و دا زه د کورمې انتظامیت یم چې ته کورمه خانه جنګي ته تورونه کړي دي. کورمې کې خدای وا مسله نه دی، د کورمې په متنازع ځایونو باندې په لوور کې شته، په سنټرل کې شته، په اپر کې شته، د ځمکو تنازع په توري بنګش کې شته، د ځمکې تنازع په توري بنګش څمکني سره شته، د ځمکې تنازع د مسعودي د لشرزي سره شته، د ځمکې تنازع د لشرزي په خپل مان کې شته، د ځمکې شمالیاتو باندې روان وخت کې به د قوم مسعودي لانجه جوړېږي، د قوم لشرزي به جوړېږي، بنګش کې به جوړېږي، توري کې به جوړېږي. دې مسالې ته اوسه پرې سوچ کړی دی؟ دا کومه براون وخت کې بس احتجاجونه کوي، او ته به صرف ډي سي سي نو ته څه اختیار نشته، ته به ماته څه اختیار نشته، قانون نشته. دا خلک کله مار وکړي به تو قانون رو پسیږي. دا خبره چې ډي سي سي دی وخت کې چولې ده کنه، روان وخت دی زه سره دې ته نه راغله چې توس مکه تنازع ده، ته خو یو ورور وي، د یو کور د یو قوم حیثیت لري، ما ته پته دی کتی وګټي هم د تو دی، که هغه وګټي هم د تو دی، خو تنازع ده. اوس دې ته نه یم خفه، ته نن ته راغلی، زه باور کوم چې نن ته پاتې سبا به ما د اپر کور والا هغه رسي، هغه به په دغو باندې دلته در نه کوي، بیا به دا پسېدلی، بیا به د سنټر والا بل بنګش به رسي، بیا به توري رسي، بیا به مسوزا رسي، بیا به لشرزا رسي، بیا به څمکنه رسي، ټوله علاقه شمالیاتونه پرته دی. حکومت د دې حوالې سره ښکلو سترګو سره او په زړه سره او په اخلاص سره دې ته سوچ کول پکار دي.
روان وخت کې ښځه په علاقې کې جنګ نه غواړم ستړی یم د یو بل بربادي نه غواړم ستړی یم د یو بل وینې په یوه نه غواړم ستړی یم تعلیم کې څه نه کوم تعلیم کې څه نه کوم صحت کې څه نه کوم روډو جوړونې کې څه نه کوم افسار دورو کې څه نه کوم هر یو هغه شی چې زما حکومت سره هلته تړلی وي هغه کې ټول نه کوم زما ډي سي چې زما په کچا روډ باندې تا کوونې کې نه کوم د مسالو حل کوونې کې نه کوم د دوو قومو جوړښت کې نه کوم نه دا ګنجانو کې نه ولې بیا مقصد څه دی زه دا یم د مو افسرانو ته دلته ناست مو چې کوم ګورنر صاحب دی وزیر اعلی صاحب دی هر یو هغه افسر چې هغه د کې پي په بیس باندې هغه منسټر دی هغو ته زه یم چې د پاټازم کول اسانو د پاټازم کول اسانو خو پاټه کې چې کومې تنازع حل کولو ته لکه زم کونه کې څومره سنجیده وي لکه شملونه کې څومره سنجیده وي دومره سنجیده ته د متنازع حل کونه کې نه دا کومونه خو په زرهاو جرابونو ځمکه لري په زرهاو کیلومترو غرونه لري و دا ټول شمالیات دي دا به کوم قوم درنه ورکوي دا به کوم قوم ساړه برداشت کوي دا قوم به څومره وخته پرې چندا ټولوي دا قوم به کوم وخته پرې دا شی کوي ندی واجینه هم دلته مو سیم پی سم نوسته چې تاسو به اسمبلی کې دی باندې خبره وکړه ته گورنر ته ځوان ورسوه د وخت د ترقي دی زه اوس پرې هم د تنازع نه وځم وخت د کلام دی د امن دی زه اوس هم د کلام او د امن طرف ته مو مزال نه دی کړی وخت د ژوند نه د خستنې دي کوم ملک له ته زه نن راغلم کوم ملک نه هغه د متحده امارات خلکو ژوند ولیدل خلک ژوند تیروي سیک هندو کافر مسلمان تور سپین مختلف زبانونو والا خلک ژوند تیروي خو د امن سره د مینې سره د یو بل سره احترام سره جماعتونه راوځي مسلمان لاره کې هندو سره ملويږي دغه احترامي مندر نه راوځي هندو لاره کې مسلمان هغه ته احترام ورکوي په یوې کمرې کې سیک هندو مسلمان مختلف فرقو والا خلک ژوند کوي ژوند نه اخوان واخیستلو او لا ته نن ورځې پرې زه یم لا ته نن ورځې پرې زه یم څه ژوند پېژندونه امن پېژندونه د افسر څه کوم حیثیت مو په علاقې کې د هغه د بدماشي حیثیت دی افسر ته هلته وځي تو ته ریکویسټ کوي تو ته اپیل کوي تو غلطي کې تو په طریقې پوهوي چې وروره دی تو غلطي دی اوس تو ته اپیل کوم چې دا حل دی او دلته افسران نه دي دلته نمایندګان نه دي دا صرف او صرف د وینې چوسونې والا دي نه دلته پی ایس هم ناست زه تاسو ته دا یو ریکویسټ کوم مشرانو زمکه دا د مو نیکونه په تیر شو یما نیکونه په تیر شو خو د زمکه چا نه دي وړي دغه زمکه په ساري باندې مو څوم کوي مسلمان قوم ته کونډې ورکړي دي 45 نه زیات پختم کې مو د غیرتونو خبرې کولې نن د چا دغه یتیمانو غم کړی دی چې کومې ځمکې باندې مو یتیمان پیدا کړي دي اوس پرې دغه کونډې پښتنه چا کړي دی دغه کونډې پښتنه کړي چې تو بچي تربیات څنګه روان دي په همدغې ځمکې شمالیاتو باندې توري بنګش اپر سنټرل لوور کې په دې باندې مړې کېږي دې کونډې پورې ته چا لیدلې دي دې چې ودرولې ته چا سوچ کړی دی نه مو دا وایم چې دا د یو دل شرطي مسله نه ده حل به شي انشاءالله امید لرم حکومت ته څه کوي په دوربینونو کې لیدلې ته ناستې صرف اور صرف پوسټونو شیر کولې ته ناستې کله په خپله بیا راوځي هرې مسلې حل د مو دا دی چې زه پېښور ته رسم څو کاله مخکې دلته راغلم څو فریاد مو کولو نو د مو فریادونو دا لاره ما د حکومت وباسي سنجیده خلک راولي سنجیده فیصلې دې وکړي ایم پی صاحب ناست او زه بیا دې ته اپیل کوم ایم پی صاحب دا خلک بشترا نه لري دا خلک په وخت پر اټیکالیک بندوبست نه لري
دا خلق غریب دي څه بیګاره غلم هم د دوبي کې یو لبرې سیموتن خو 15 دي خزم کاله ته 30000 شتم په واجب دي ته مو یو کاس دلته هغه تر نه هغه خرچه ته بزوري پیستم نه دوغه ته ده صدا خلق اسم یخنو بس ام پی سه دغه خلکو ته مخ کې شه هم د تو خلق دي دا هم د تو خلق دي دو مانس کې سنجیده فیصله وکړه که کوم افسر او کې اختیارات نشي استعمالولای که کوم افسر او کې جوړښت نشي جوړولای نه د علاقې کې خاصه خلک وکړه راولا صدا خلک اسم یخنو وسی وای تاسو دغه مسالې حل کوي او د کور می هار یو شمولیت کغه په پټ کې هار دوی کې وهار قبایل دی نمو حکومت دایای سهلی رو بسا بجوار کې شمولیت پراته وزیرستان کې دنیا شمولیت د خلکو پراته دي مومندو کې دنیا پراته دي دا قبایل بدینه پاسه پدی باندې جنگيږي نه د جنگ ختموونې لپاره حکومت یو کې مشن یو د ترتیب ته جوړ کې کوم ځکه هم په ځمکه لنجای دغه حل په واخ باندې وروستل شي ډیر مننه بریالي اوسئ